اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور دشان خان، یو ځلې بیا په خپل نوي پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم. قدرمنو، د دې دواړو ویډیو ما کتلې وه چې یو دا مر کړی و یو دیو. هغه ویډیو ډېره وایرل شوې وه، خلکو خوښه کړې وه. دوی څه شاعري کړې وه او دوی ورله راغلي وو، دوی ته پوښتنې کړې وي. نو موږ په خپله هم یاره دا سوچ چې یاره لاړ شو، د دې سره کینو، پوښتنې ترې وکړو. نن راغلی ما راسره خوا کې ناست مېلمه، ای به تاسو سره خپل تعارف کوي. د ټول نه لومبې خو تاسو ته جي هرکلی ویم په خپل پروګرام کې، ستړي مه شئ. کتونکو سره خپل تعارف لږ مختصر الفاظو کې وکړئ. ډیره مننه زیشان بای چې ماله دومره د لرې ځای نه رالې، یو جهان مننه دې کومه. بس تعارف خو مې دا دی چې د ډېر زرداد اوسېدونکی ما، انور نواز مې نوم دی او پسټ ایئر کې سبق وایم. انور صاحب تاسو شاعري کړې وه، یو څو شعرونه مې ویلي وو، غزل مې ویلی وو، هغه ما کتلی وو، یاره ډېر وایرل شو، خلکو خوښه وو. نو دا شاعرۍ ته څنګه سوچ راغی؟ دا مخکې نه هم سوچ و، شوق د دې سره و، که نه وروسته هم دا شوق راغی؟ چاته شاعرانو ته دې کتلي وو، د هغې شعرونه دې اورېدلي وو، هغې سره شوق راغلو؟ دې په اړه باندې لږ معلومات راکړه. بس شاعرۍ سره خو مې د وړوکوالي نه شوق و. ما به د دې شاعرانو دا شاعري کتله، دا به مې لیکله، دا به مې لوستله، اینی ټایم به مې ویله. نو بیا یو ورځ مې سوچ وکړو، ما ویل راشه داسې څه خپل وکړه، څه خپل غزل ولیکه چې څنګه معیاري دی او که نه دی. نو بیا خپل غزل مې ولیکو. نو انور صاحب تاسو خپل غزل اوس لیکلی دی؟ او جی، ما یو غزل لیکلی دی، اوس مې په شاعرۍ باندې کار شروع کړو. 200 پورې مې پردۍ شاعري ویله، بس اوس مې انشاءالله په خپله شاعرۍ کار شروع کړی دی او انشاءالله جاري وي. هغه غزل خو به راسره هم شریکې، خو د غزل نه مخکې یو شعر نیم یا خپل یا داسې د چا کوم ستا فیورټ وي د هغې؟ بس زه به ته طاهر خان لاله یو 2 شعر ووایم، بیا به ته خپل غزل ووایم چې د مینې سوری مې په سر نشته، ستا په لوظونو مې باور نشته. د مینې سوری مې په سر نشته، ستا په لوظونو مې باور نشته. په کوم نظر چې به دې ماته کتل، اوس دې اشنا هغه نظر نشته. راشه راشه چې جوړ دې کړم تصویر په وینو، چا وي چې لاس کې مې هنر نشته. په ما طاهر یې سمې لوبې وکړې، څوک وایي خندا کې دې اثر نشته. زبردست. انور صاحب خپل غزل چې تاسو کوم ویلی دی هغه راسره لږ شریک کړئ. غزل دې زما لیکلی مې دی چې مینا در سره کوم، نن کلکه واده کوم. مینا در سره کوم، نن کلکه واده کوم. تا به خپلوم ګلې، تا سره رشته کوم. مخ په کتو څه کېږي، تا ته به کاته کوم. زه په عقیده ولاړ، مینه به پخه کوم. وا انوره راشه ته، تا سره یارانه کوم. انور صاحب شاعري چې موږ وګورو اکثر لا په شاعرۍ کې مینه وي، په شاعرۍ کې د محبت خبرې وي. نو آیا دا مینه محبت تاسو کوم اړخ ته ورکوئ؟ نو بس نن سبا خو چې کم دی، دا اوسنۍ شاعري چې کومه ده، څوک حقیقي کوي، څوک مجازي کوي. مطلب څوک چې مجازي کوي هغه خپل یار پسې که نه خپل لیلا پسې لکه داسې شاعري کوي. نو بس زه هغوی ته دا ریکویسټ ورکوم چې نن سبا څوک هم چې دا غزل یې ګوري که نه، نو د دې نه حقیقي معنی هم وځي او مجازي معنی هم وځي. انور صاحب یاره زه وایم چې تاسو کوشش دا وکړئ چې مطلب شاعري داسې وکړئ چې د دې خاورې دپاره، د دې قوم دپاره هغې کې څه یو پیغام، څه یو میسج وي. بالکل. او انشاءالله زه به انشاءالله د خپل قوم دپاره، د خپل ملک دپاره داسې څه لیکم چې هغې کې څه پیغام، څه میسج پروت وي، نورو ته پیدا ورکړي، نقصان نه. مننه کوم جي انور صاحب تاسو. انور صاحب بل به راسره سره شریکوئ؟ بل به درته ضیاء الرحمن نجس صاحب یو غزل ویمه چې نږدې راته ولاړ دی هر الزام لکه د کونډې، تېرېږي مې د ژوند هر یو ماښام لکه د کونډې. او لالیه خفه نه شي، زه په کړس خندلې نه شم. په ما باندې نظر دی د ټول قام لکه د کونډې. او رانجه بنګړي پیزوان مې دې تنور ته غورځولي، د حسن نه مې اخلم انتقام لکه د کونډې. او زما د راتلو څوک دی او د چا لارو ته ګورم، زما د راتلو څوک دی او د چا لارو ته ګورم. په پورې ور سلګۍ وخم مدام لکه د کونډې. عجز یمه د خپلې زندګۍ په هر پړاو، کومه د هر چا سره ناکام لکه د کونډې. نور نواز صاحب د شاعرانو کې د ټول نه خوښ شاعر درته کوم یو دی؟ شاعران خو مې ټول د زړه سره اندي، کوم سړی چې د پښتو ادب سره مینه ساتي نو ټول خوښومه. خو ضیاء الرحمن نجس صاحب مې ډېر فیورټ دی، د هغه شاعري زه ګورم هم
او ویم هم ډېره مزه راکوي. هغې شاعرۍ کې داسې څه خاصیت دی چې تاسو هغه ډېر خوښوئ؟ بس د هغې شاعرۍ کې داسې یو احساس پروت دی چې هغه سړي ته ډېر تکلیف هم ورکوي، ډېر خوشحالۍ هم، هر قسمه درد پکې پروت دی. جی انور صاحب مننه. هغه څه تر څنګ ناست فرمان ناست دی د دوی ملګری دی چې هغوی د دې نه دا ویډیو کړې وه. د فرمان نه به پوښتنه کوو چې یاره تاسو دا دې له رالی دا ویډیو مو کړله، دا په څه سوچ باندې رالی د دې هغه ویډیو مونږ تاسو وکړه، ډېره وایرل شوه، خلکو خوښه کړه. فرمان صاحب یو جهان مننه کوم چې موږ له وخت راکړو. د دې دا پروګرام تاسو وکړو، تاسو دا ویډیو کړله، په کوم سوچ باندې دوی له راغلي وي؟ سوچ مو څه و؟ ډیره مهرباني. اول خو زیشان به ستاسو د ټیم د پبلک هیلپ ټي وي ډیره زیاته مننه کوم چې موږ له مودونه په دې لږ ټایم کې موږ له وخت راکړو او موږ له رالی زموږ ځای ته رالی، نو ستاسو یو جهان مننه کوم. زیشان به بس دا خو دوی چې کوم دی ما سره رابطه وکړه، حالانکه دوی زما نږدې دوست هم دی، ما سره کالج کې هم پاتې شوي دی، نو ما سره رابطه وکړه چې یاره فرمان به تاسو راشئ او زما شاعرۍ سره ډېر شوق دی ستاسو په دې پیج باندې ستاسو مینوال ته زه خپل یو شعر ډالۍ کول غواړم، څه خبرې ورته کول غواړم. نو ما دوی سره رابطه وکړه، زه رالم، ما د دې هغه شعر چې کله ریکارډ کو هغه زما د پیج مینوالو ډېر زیات خوښ کو، ډېر مخکې رالی، ما ته ډېر سپورټ راکو، نو یقینا زه ډېر زیات خوشحاله وم. او پکار دی چې داسې کسان روچت کو، موږ د دې تپوس وکړو چې کوم د شاعرۍ سره مینه کوي، پښتو ادب سره مینه لري، د وطن دپاره څه خدمت کوي، څه سوچ لري، نو یقینا داسې کسان روچتول پکار دي. مننه کوم فرمان صاحب چې تاسو خپل خیالات موږ ته وړاندې کړل. فرمان صاحب ستاسو دې دپاره چې رالی نو شاعرۍ سره مو څه مینه وه، په دې سوچ راغلي وئ که نه هم د دې د ملګرتیا په طور باندې؟ یقینا زیشان وایي شاعرۍ سره خو زموږ خپل ځاني هم ډېر زیات شوق دی، ډېره زیاته شاعري ګورو، خوښوو، نو زموږ په خپل هم شاعري خوښه ده، نو سوچ مو وکړو چې یاره موږ دلې هم لاړ شو، ځکه چې شاعري د دې هم ډېره زیاته خوښه ده، نو شاعران زموږ ډېر خوښ دي. فرمان صاحب شعر داسې د چا مطلب د ته ډېر خوښ دی، هغه راسره لږ شریک کړه. شعر خو مې د منصور لالا ډېر زیات خوښېږي، خو د منیر بونیري صاحب یو شعر دی چې زړه دا د مینې خاطري به درنه وباسمه، زړه دا د مینې خاطري به درنه وباسمه، تا کې مستی شوې ده مستی به درنه وباسمه، او زما غربت پورې خندا مه کوه وخت به راشي، د خان بچیه دا خاني به درنه وباسمه، او خدای به ګیره کې د باس پنجو کې ځوانۍ د ټول عمر نیستي به درنه وباسمه، او ستا خو په زړه خښ دي زما خو ورته لاس نه رسي، زما په زړه خښ دي نو ستا خو ورته لاس نه رسي، ستا خو په پښو کې دي ازغي به درنه وباسمه. یو جهان مننه فرمان صاحب او د انور صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو او موږ ته بلنه راکړه، موږ یې راوغوښتلو دلته د دې هغه څه مختصر شعرونو د دې تعارف چې تاسو سره وړاندې کړو. زموږ د پروګرام مختصر ته رسېدو، موږ له راکړې اجازه الله فامان.